ځان له قبله ده. ما راته پرون وي د عیسایانو ځان له قبله ده، مسلمانانو ځان له. مقصود په جهاد او قبلی نه دي، مقصود د الله قربت دی. انو دا باسونه پرېږدئ. یهودیان اعتراضات کوي، الله وایي دا خبرې پرېږدئ چې دې خوا مخ که دې خوا مخ که، بلکې اصل چې کم کار دی هغه نیکای کول دي، الله سره خپل قربت راوستل دي. نو نیکو اعمالو ته ور مخکې شئ، عمل وکئ، باسونه پرېږدئ. ولې اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا. ځکه د دنیا په هر ګوټ کې د حشر ورځ را روانه ده، د قیامت ورځ را روانه ده. په هغې کې به الله تعالی ته ټول راجمع شي. نو چې ټول راجمع شي نو الله به ټولو ته د هغوی د اعمالو بدله هم ورکوي. ان الله علی کل شیء قدیر. الله په هر چیز باندې قدرت لري. ومن حیث حرجت، او چې کم ځای نه ته وځې ای نبي علیه السلام، نو فول وجهک، نو ګرځوه بیا وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. و انه بشکا دا تحویل د قبله چې دی للحق، ضرور به ضرور دا حق ته من ربک د جانب درستانه. وما الله ند الله تعالی بغافل بے خبره عما د هغه څیزنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. ومن حیث حرجت، او د کم ځای نه چې وځې ته فول وجهک، نو ګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم، او چې کم ځای کې تاسو فولو ګرځوئ وجوهکم مخونه تاسو شطر او په طرف د هغې. لئلا یکون د پاره نشي للناس د پاره د خلکو علیکم پتاسو معنی حجتن سے اعتراض الا الذین مگر نا کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم داینا فلا تخشوهم تاسو مې یریږئ د هغوی نه واخشوني زمان او یریږئ ولیتم او د پاره تام کم برابر کم نعمتی نعمت خپل علیکم پتاسو معنی ولعلکم د پاره تهتدون چې تاسو په هدایت شئ. اوس ورته الله تعالی بیا وایي پیغمبر ومن حیث حرجت، که ته د خانه کعبې نه وځې او چېرته ورشې او د مونځ ټیم دې راغی نو فول وجهک شطر المسجد الحرام، خپل دا مخ مبارک دا به د مسجد حرام ته تاو کې خانه کعبې ته بکې. او دا تعویل قبله الله وی دا ضرور به ضرور حق تا، او نه دی الله تعالی غافل عما تعملون دا هغه څیز نه چې تاسو کوم عمل کوئ. بیا ورته الله بیا وی ومن حیث حرجت، ته چې کوم ځای موځې نو فول وجهک شطر دا ولې الله بار بار وی. اصل کې مسله دا وه چې یهودیانو هغه رسول الله پس ډیره لویه پراپیګانډا جوړه کړه. د یهودیانو اوس هم دا عادت دی، دا زموږ دا ټوله میډیا دا د دې یو پنځو یهودیانو په لاس کې ده. انو دین بدنامۍ هغې پسې پراپیګانډې کوي. نو ګوره اوس پیغمبر پسې پراپیګانډا ډېره شوه. پراپیګانډا داسې که نه نیک سړی وی روغ سړی وی او خانه خلک به ورپسې خبرې جوړوي. او چې خلک ورپسې خبرې جوړوي دا سوچ دغه ځای نه وځي که دا د کوم ځای نه وځي؟ هغوی به ورپسې خبرې جوړوي. نو چې پراپیګنډه کوي یو روغ سړی وی او هغه غریب ته پته هم ني، او دا شیطانان دا خبیثان در ورپسې د ځان نه خبرې جوړوي. د ځان نه خبرې جوړوي انو اوس حق والو ته الله وایي تاسو به څه کوئ؟ اوس خلک پراپیګانډه کوي یو حق سړي پسې، نو ته به د خلکو د پراپیګانډې د وجې حق پرېږدي؟ نه نه، د
خلق په ضد معنی الله کلک شي بری عمل معنی پیغمبر خلق پروپاګاندا کوي چې دا څنګه پیغمبر دی کله مخ دې طرف ته کله مخ دې طرف ته ته دې خلق په پروپاګاندا باندې ما دوکه کېږي بلکې ته څه کوه فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام دا خپل مخ مبارک ته خانه کعبه ته وګرځو دا یاد ساتي پروپاګاندا نه خلک متاثر کیږي ډیر زر چېرې پروپاګاندا نه متاثر کیږي خلکو د الله رسول نه پرې خو دې آپ دې پروپاګاندا کړی دي ان ما تاسو بل سری ادا پروپاګاندا چې کم کوي د دې مثال لدی دې اکثر دې بلګور ته مثال اور کوم سړی گاڑی کې ناشتي کنه تو دې یخ کې اړو ناشتي گاڑی کې اشیشې باندې دي اذان ته هیټر لګولې اجه پته پلا راځي دا کوټه سپیده ته کوم غپا کوي دا هغه کوټه سپو بدی گاڑی کې چې ته ګرم ناسه پتاي سا اثر شته دا کم خلق چې حق خلقو پسې نیکانو پسې دیندارو پسې لګیای د دې مثالم دغه کوټه سپو دی دی غپیږي اس نقصان پاغی نشه بلکې الټا څه دی فائدہ دا وته فائدہ یې څه ده فائدہ دا ده کله دی علماء نه چرته معمولی کوتاهی راځي انو سبب په قیامت کې دا څوک چور په خبره کوي د دې د نیکای باندې دا بدلې تول ترازي او کاغی سره نیکای نی نو د ګناه کمزوري دا الله واچي په بدل کې اوچت کې دا په عمل نامه کې به ورلړ کی دا هیڅ فائدہ ده تا پسې چې سو غیبت کوي په دې خپکیږه ما دا چې ده نو دا آخرت ته پارزي بیا الله تعالی وای پیغمبره دا مغز کا وګرځوا لئلا يكون للناس عليكم حجه چې ستا خلاف دای سره دلیل پاتې نشي ولی اهل کتاب ته يهوديان ته دا خبره پتا وا چې کوم نبی آخر الزمان راځي اخیری پیغمبر راځي هغه با صاحب د قبلتین وي هغه به دو قبلو ته مسکینو که چرتا یو قبلی ته موس کړي وي او دا بل قبلی ته تاموز نه وي کړي نو بیا به د اعتراض بیا الله وی الا الذين ظلموا منهم چې کوم ظالمان دي زديان دي معاندین دي هغه بیا مخالفت کوي متا ته پرون ویلو مې نه مانو زی نه مانم د دې علاج ته هیڅ علاجم د دې نشته یو سړی وایي زه نه مانم او به مانی یو سړی نه مانی تا وایي پیغمبر دی به اعتراض کوي فلا تخشوهم واخشوني د دې خبرو باندې ته پروا مه کوه زمانه ویریږه وليتم نعمتي علیکم بیا الله وی تعویل د قبله مې زکه وکړه چې تام کوم نعمت خپل پتا باندې هغه اوچته قبله چې ستا د نیکه د ابراهیم علیه السلام قبله ده هغه د تا وګرځو ولعلکم تهتدون او الله وی د پار دی چې تاسو ټول په هدایت شئ کما ارسلنا لکه څنګه چې ما را لېږلو فیکم په تاسو کې لکه څنګه چې ما راولېږه په تاسو کې رسولا اخیری پیغمبر منکم د تاسو نه یتلو علیکم لولي به په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه ویزکیکم او تزکیه به کوي ستاسو ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب د قرآن مجید والحکمت او د سنت ويعلمكم تعلیم در کتاب تا ما دا آغا سیز لم تکونو چه تاسو نوی تعلمون تاسو نپوی دای پاغی بانی تاسو تا داغی پتا نوا آغا علم تاسو لا آغا خبر تعلیم تاسو لا درکی اس سیوا اللہ وی دا سنگ تحویل قبلہ دا او با دیکھ تحویل قبلہ کی په تعویل قبله کې تاسو چې دې
نو ما در باندې احسان وکړ نو تاسو لم اوچته قبله درکړه او دا داسې ده چې تاسو ما د اوچت پیغمبر امتیان ګرځولي دا خو ځان له خبره ده چې موږ تاسو د رسول الله امتیان یو او موږ تاسو سره د هغې قدر نشته دی یعنې نبي علیه السلام امتي کېدل دا دومره اوچت اعزاز دی چې سیدنا عیسی علیه السلام د الله نه دا دعا وکړه چې یا الله هغه نبی آخر الزمان چې راځي یا الله ما د هغه په امتیانو کې وګرځي یو جلیل القدر پیغمبر هغه خدای نه دا اعزاز غواړي چې خدای ما سکه ما د نبی علیہ السلام امتی کی نبی علیہ السلام وی هغه امت با څنګه خراب شي چې ابتدای په ما باندې او انتهای په عیسی علیہ السلام باندې انو نبی علیہ السلام امتی کېدل دا ډېر لوی اعزاز دی الله دې موږ تاسو د دې قدردان وګرځي موږ تاسو سره د دې پوره قدردانی نشته دی الله وایي د دې اخیری پیغمبر د خاتم النبیین پرایس دی یو دا ده چې یتلو علیکم آیاتنا د پیغمبر مرکزی ډیوټي دا ده چې د قرآن مجید آیاتونه دا به په تاسو باندې لولي تاسو د قرآن مجید آیاتونه ښیي نو ما مخکې عرض کړو د پیغمبر د ډیوټونه لومبای ډیوټي دا خلکو ته د قرآن مجید الفاظ خولي دا کوم قاری صاحب چې لګیا یو خلکو ته نورانی قاعده ښیي الف با تا ښیي په ټکو ته یو یو لفظ ښیي د قرآن مجید ناظره ښیي دا د پیغمبر لومبنی ډیوټي ده او دا ډېر لوی اوچت کار دی او افسوس دا دی چې دې کار ته په کوم نظر باندې موږ له کتل پکار موږ ته په هغه نظر نه ګورو دې کار له څنګه اهمیت ورکول پکار موږ ته عکس اهمیت نه ورکو د پیغمبر دویمه ډیوټي ویزکیکم تزکیه وکړئ ستاسو تزکیه د باطن ګوره یو ظاهري بیماری دی چې موږ باندې ظاهري بیماری راځي دویم چې کوم دی هغه روحاني بیماری دی روحاني بیماری روحاني بیماری دا هغه بیماری دی چې د انسان روح کې سره د تعلقي جسم سره زړه سره تعلقي ګوره یو سړی ښکلې پټکې به تړلې پلاس به ښې تسبیح سر به ښه کته کړی و د زړه دنیا به دای کنه چې بل ته سپک ګوري ځان به اوچت ګڼي تکبر به کوي بل ظاهر به خستی خو دنه به ځان ډېر لوی اوچت مټر خان ګڼي خود پسندګي به مبتلای یاره نور بلا بیماری دی روحانی بیمارو نه به ډکي اوس د دې روحانی بیمارو علاج به دو جهانو سردار کولو څنګه به کول د نبی علیہ السلام په دور کې صحابه داسې بیتونه نه دي کړي دا څنګه چې اوس خلک کوي او نه نبی علیہ السلام چې کوم دی په دور کې صحابه داسې چلی وباسلي دا څنګه چې اوس خلک وباسي بس کې دا چلی او دا بیتونه دا ډېر رستو راغلي دي د هغې وجه بنیادي دا ده د نبی علیہ السلام په دور کې د رسول الله نظر او د رسول الله لږ محفل کې ناسته دا د هغې د اصلاح سبب ګرځېده خو د رسول الله نه پس دور کمزور راغی
او هغه دور کې رسول الله نه پس دور کې چې دنو کمزوري رااله نو دې دپاره صرف د شیخ صحبت کافی نشو د هغې دپاره داسې ذکر کول لا اله الا الله ویل د زړه تخلیه کول هغه ډېر لازم وګرځېدو په دې بنیاد باندې علماء د طریقت هغه چې دنه دا اعمال مقرر کړل چې دې سره د انسان د باطن صفائی راځي انا ويزكيكم الله وی تزکیه کوي تاسو بس اوس پرې خیر دی ويعلمكم او تعلیم بدر کی تاسو ته الکتاب د کتاب دویم د پیغمبر ډیوټي دار چې د کتاب د قران مجید رموز او اسرار دا بخي د قران مجید معانی مطالب چې الله زموږ نه څه غواړي والحکمت او حکمت سنت احادیث بخي او د حکمت نه مراد احکام د سلطنت هم دي احکام د حکومت بخي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تاسو تعلیم درکې د علوم د علم د علم طب چې تاسو سره د علم بیا الله وی فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کړئ الله وی زه به تاسو یاد کړم واشکروا لی ولا تکفرون او زما شکر ادا کوي ولا تکفرون ناشکری مه کوئ ګورئ شه دیبا کوم وو چې الله دې مونږ یاد کی دا غي علاج سره طریقې سره بس موږ د الله ذکر نه چې موږ الله الله کو الله به موږ را یاد او واشکروا لی الله شکر ادا کوي دا څه چې الله موږ له راکړي دي دا څه انعامات دي نه موږ د دې اهلیت شته نه موږ د دې اهلی اور الله په موږ تاسو څومره احسانات کړی دي څومره آرام سره ژوند الله موږ ته راکړی په دنیا کې وګورئ خلک ډېر لوی تنګ دي او ډېر خلک دی ګوره دا یورپ ممالکو کې خلک خودکشای کوي مالونه وزر ډیر دي گاډي ډیر دي ارس ډیر دي او د زړه سکون نشته الله دې والا مرکز منوره موتر کی جنید جمشید د پاکستان مشهور شخصیت تیر دی سر ابتدائی جون اخوڑیر بلشان تے ورستی اللہ اصلاح نصیب کر گان والو پٹی برات او یوی وقفی بے پا لکونو پا کروڑون روپای آغستی دمرا پا شعور اما دارالعلوم کراچای زمان مدرسی تا برات قبر ملتا دے ادا خدای شانو دا آغا واقعا چکر دا شہادت راتلا نو منگ آلتا تلیو دارالعلوم کراچای تا دادا بیم دان سر بوتا لیو نو پا اکا رز بانے آغال تا وفات شو او زه حریان شم بای گوره انسان تا اللہ مقام ورگئی شیخ الاسلام سے برپسے مجرد پا بیان کیا اللہ والا بے آخری زندگی دیر خستہ ورکڑے ہو نا آغا بھی وی ما زان سر پینزن و کران دید پارا ساتی لیو چاہی با زمان چار چاپی رو ما تا خلق سلام تا نپری خودن چه ما سر سک سلام لرازی چا خواہ کئی او دا پاکستان نوجوان دا آغا پا ذہن کی چا کم خواہشات رازی کم سوچ چی یار ما دا عیش اکلے وی آغا ما یو دا لپ زرگون با آغا عیش ما کری وی ما سر ہر سڑیرو وی ما سڑا کی سکون نو او ایزا دی سکون پسی گرزیدم چی ما تا دی چرتا ملاو شی وی دا سکون ما تا چی دا اللہ پلار کے پا تبلیغ کی ہوا تا وی با بالاکوٹ کی زمان تشکیل شے وی با بالاکوٹ کی منگ پا جماعت کیو وی دا سے دا رز لس بجے وی نزا آغا
بار په جماعت کې اوچ ځمکه پای ما ډډه لګوله نو بالغ نو سر ته مې خښته کېښوده وایي په هغې خښته ما سر وایي هغه سکون چې زور پسې ګرځېدم ما ته دټ ټیم میلاو شو نو ګوره نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے انسان وہی جڑ ما ته په ښه بنګله کې ښه کور کې سکون میلاو شي یاره ما سره به ډېرې پیسې په دې به سکون میلاو شي نه 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 اصل سکون د الله سره دی دا د الله په نوم کې دی الله چې انسان ته د الله په ذکر باندې کوم سکون ورکوي دا په بل څه نه ورکوي الله دې موږ همیشه په خپل یاد کې وساتي بس دا یو دون دی اولیاء ته لګېدلی موږ خو صرف کتابونو کې ګورو اورو یې خو د الله نه به غواړو طالبان یو چې خدای موږ ته حقه دون نصیب کړي چې د انسان په ذهن باندې په سوچ باندې په فکر باندې بس الله حاوي شي دا نه ده چې دی به خلق پرېږدي دی به ټوکې پرېږدي دی به ما نه 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 هر څه به کوي دی به بیا داسې هات بکار دل بیار لا خلکو سره به لګیایي خبرې به کوي خو د زړه دنیا به د بل ځای لګېدلي او به الله سره لګېدلي زموږ حکیم اختر صاحب د دې تشریح کوي وہی دنیا کے مشعلوں میں بھی وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے تو بھائی دیکھو بازار کی گرزی تو بھائی دیکھو کاروبار کی تو بھائی دیکھو پا زمیندارہ کی لگی آرے پا اغخپلو کارونو کی دا دزلو پا اللہ مانے مستغرہ کی خدای دا کیفیت زمون نصیب کی خواہ اللہ وہی دا ما باقی دا شکر ځان له لوی بیان دی دا په بل ځای راته وکړم ولا تکفرون ناشکري مه کوئ ښه بس ولکل د پار د هر یو اهل دین قوم وجهتون یو جهت یو طرف ته و مولیا دا قوم د اهل دین مولیا ګرځي په طرف د هغې فاستبقوا الخیرات بس تاسو سبقت وکئ په طرف د نیکو اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یأتي راتل بوږي بکم په تاسو باندې الله تعالی جمیعا په ټولو باندې ان اللہ بجک اللہ تعالی علی کل شین پاریو سیزمانے قدیر قدرت والا دے ومن حیث حرجتا دا کم دائنا حرجتا جتو دے وجکا گرزا شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد الحرام وانہو بجک دا تعویل دا قبلی جدے للحق ضرور بالضرور دا حق دے من ربکا منزل دا جانب درستانا وما اللہ ند اللہ تعالی بغافل بے خبرہ عما دا غسید تعملون جتاسکم عمل کوئی ومن حیث حرجتا دا کم دائنا جتو دی فولی وجہکا اگر دا مخبر شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم او کم دائنا جتاس فولی وجوہکم اگر دا مخونتا دا شطر او فطرف دا دے لئلا یکون دا پار باقی پاتی نشل الناس دا پار دا خلقو علیکم پتا زمانے حجت اعتراض الا الذین مگرنا کسان ظلم ظالمان دی منہم دا غینا فلا تخشم اللہ وی تم یریگا دا غینا وخشونی دمانا ویریگا ولی اتم او دا پار تام کی نعمت زمان علیکم پتا زمانے ولعلکم دا پار تحت دون جتاز پہدایت شئی کما ارسلنا لکا جمارا لگلو فیکم پتازگے رسولا اخیری پیغمبر منکم دتازنا یدلو لستری علیکم پتازمان آیاتنا آیاتنا زمانگا ویزکیکم او تسکیه کولستاسو ویعلمکم او تعلیم در کو تاوتا الکتاب دا کتاب والحکمت دا حکمت ویعلمکم تعلیم در کو تاوتا ما دا آغتب لم تکونو چنوی تاسو تعلمون تاسو نوی پویدی پاغیمانی نفذکرونی اللہ وی تاسو ما یاد کئی اذکرکم جب تاسو یاد کم انا تاسو ما یاد کئی پتاعت عبادت سرا اذکرکم جب تاسو یاد کم پا نعمتون پا ثواب سرا وشکرونی تاسو شکر بازی دما ولا تکفرون او زمانا شکری مکوی الحمدللہ رب العالمین کریم خدای تزمون دا ٹونا